اوس په مدینه منوره کې د اسعد بن زرار په نامه باندې دا په هغو 12 صحابه کرامو کې دی چې له محمد رسول الله سره په مینا کې اول واري بیعت کړی و او مصعب بن عمیر او عبد الله ابن مکتوم هم له ده سره راغلي وو. هغه د جمعې لمونځ شروع د جمعې لمونځ په مدینه منوره کې شروع شوی دی. دا اسعد بن زرار شروع کړی دی. اسعد بن زرار له ځان سره دا فکر وکړو چې په مدینه منوره کې خو 3 قسمه خلک پراته دي. یو یهود پراته دي او دویم سیدی د خزرج قبیلې مشرکین پراته دي او دریم هم صحابه کرام دلته راغلي دي، هغه کسان چې هغو ایمان راوړی دی. نو اسعد بن زرار وویل چې یهودو خو د خپل یو ځای جمع کېدو دپاره یوه ورځ جمع کړې ده، یوه ورځ یې معلومه کړې ده، هغه د هفتې ورځ ده. یهود به د هفتې په ورځ ټول سره راجمع کېدل، یو خپل عبادت خانه به یې وه، دورې به خپل عبادت کوئ. هغسې په هر رقم باندې و. او داسې د خزرج قبیلې چې کوم مشرکین په مدینه منوره کې دي هغو بیا د عبادت دپاره د اتوار ورځ معلومه کړې وه. نو اسعد بن زرار هم دا فیصله وکړه د صحابه کرامو په مشوره باندې، د صحابه کرامو په اجتهاد باندې چې موږ به د جمعې ورځ معلومه کړو د دې دپاره چې د جمعې په ورځ به دا ټول مسلمانان سره راټولیږي، یو ځای به د الله تعالی عبادت کوو. نو په مدینه منوره کې اسعد بن زرار رضی الله عنه اول واري د جمعې لمونځ او دویم اجتهاد چې صحابه کرامو کړی دی. تر دغه مخکې به د جمعې د ورځې نوم یوم عروبه په نامه باندې وله، دا د عروبې په نامه باندې یادېدله، لیکن صحابه کرامو بل اجتهاد دا وکړو چې د دې ورځې نوم یې جمعه کښېښوله. الله تعالی د دوی د اجتهاد او د دوی د فیصلې پر برابر باندې په مکه مکرمه کې پر محمد رسول الله باندې آیاتونه را نازلوي. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. الله تعالی هم د مسلمانانو د راجمع کېدو دپاره په هفته کې یو وارې په قرآن کې اعلان وکړو چې تاسو به د جمعې په ورځ باندې سره راجمع کېږئ او د الله تعالی عبادت به کوئ. د صحابه کرامو هغه دوې خبرې، یوه خبره دا وه چې دوی د جمعې ورځ معلومه کړه، الله تعالی په قرآن کې هغه بیان کړه. دویمه خبره و دغې ورځې ته خو تر دغه مخکې عروبه ویل کېدله، الله تعالی ته هغه د دې خبرې خوند ورکړو چې دوی په دې ورځ باندې د جمعې نوم کښېښوئ. الله تعالی په قرآن کې هم دغه بیان وکړو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة، چې کله د جمعې ورځ سي فاسعوا الى ذکر الله، تاسو د الله تعالی ویاد ته راځئ. چې کله اذان وسو فوراً پر انسان باندې خوراک، شا، کاروبار هر څه باندې حرام دی، یو کار به هم نه کوي، فوراً به مسجد ته راځي. فاسعوا الى ذکر الله، تاسو الله تعالی یاد کړئ. وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. نو د صحابه کرامو د دوو اجتهادو تائید الله تعالی په قرآن کې و. محمد رسول الله یوه صفحه باندې خط ولیکئ. مصعب بن عمیر خو په مدینه منوره کې د دعوت لپاره راغلی دی او هغو صحابه کرامو ترې راولېږي چې په له دې وروسته به تاسو د جمعې په ورځ باندې راجمع کېږئ او چش به کوئ، لمونځ به کوئ. تر دې مخکې اسعد بن زرار په مدینه منوره کې لمونځ کړی دی. الله تعالی ته هغه خوند ورکو، د هغې ورځې نوم خوند ورکو. محمد رسول الله باندې په مکه کې آیاتونه را نازل. نو له هغه وروسته بیا په مدینه منوره کې به ټول صحابه کرام چې هر چا به ایمان راوړی و د اسعد بن زرار تر مشرۍ را لاندې به دورې د جمعې لمونځ کېدی او په دې لمانځه کې به ټولو صحابه کرامو شرکت کوي. دا خو د نبوت 12 کال دی.